ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الذات والصفات ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وأعلانا ومولانا وملجانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس أيكم لستم كمثلي محمد بشر لا كالبشر محمد بشر لا كالبشر كالياقوت حجر لا كالحجر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وحبيب ربنا محمد وآله وبارك وسلم وصلي عليه. مجلس کے ناس سٹیج باندې تشریف فرما د ټولو ذی قدر ذی وقار علماء کرام و پیرانو حضراتو، خصوصا د حضرت صاحب مبارک او د لرې زینا راغلو ضعیفو قدرمندو مېلمنو، ستاسې د ټولو محترمینو په اجازت کلام العالمین دی زمون د استاسو دا جمعواري او دا حاضري د قیامت د عظیم ورځې د نجات عظیمه ذریعه او سبب وګرځي. امین. معزز سامعینو، زمون د استاسو د ناستې تعلق د جانان مبارک د ذات او د هغه مبارک د صورت او سیرت سره دی. زه چې راتلم لاره کې ذهن کې مې یو موضوع وه، خو دلته ناظم صاحب محترم ډېر یو بهترینو ټکو ته اشاره وکړه. بس ما اراده وکړه چې د خپلو مسلمانانو وروڼو ته په هغه ټکو باندې دوه درې کلمات عرض. معزز سامعینو،
دلت نسل پاس ازد کا لوران دی و عالم دی شرع غیب کتاب لکھلے الفرق بین الفرق او بہاری کی اہل سنت والجماعت عقائد یو ذکر کری چا اہل سنت والجماعت کم عقائد لئی یو محتم بشان عقیدہ اہل سنت والجماعت دادا چدی پد رسول اللہ علیہ السلام مبارک متعلق دا سے عقیدہ ساتھی چھ مبارک علیہ السلام بشر دے و زمان بشر نہ دے مبارک علیہ السلام انسان دے گچا دا حضرت انسانیت و دا بشریت دا انکارو کدا انسان کافر کی پدے بانی چونکہ نصوص قرآنی پدے بانی داد دی و براہین دی خبر طرف دا تحقم مبارک دا خیلقی چھ خدا مند متعال کم جسد ورکڑے چھ ماو تاتا دا حقم مبارک دا جسد دا انسان بصورت خکارے دا و انسانو دا ہاں کیفیت جداو ماو تاتم الہ العالمین دوستر کی آکڑی مبارک علیہ السلام تم اللہ دوستر کی ورکڑی ماو تاتم اللہ یو خدا آکڑی دو گنا آکڑی رسول اللہ مبارک تم خدای دو گنا ورکڑی یو خدا دا مبارک دا جسد ظاہری انسانو نہ فرشتو نہ خدای نہ خدای زوی انسانو لیکن کیفیت دا ہم مبارک کے لئے فرق دے زمن دے استاذ او کم خلق چدا خبر کئی رسول اللہ علیہ السلام مبارک بشر دے و بشر دے و بشر دے و گرٹکی کڑے و زور ہوا کئی او کیا وہی چھ سنگلے خماؤ تا انتا انسان دے نو دا انسان دے مخبل ایمان بات دے وہ یریگی چونکہ دانا الفاظ و دانا کلمات چھ خبل پیغمبر کا دا بشریت نسبت کول او مکیفیت مثلی کی او مرتبہ دا کیف کی پزان پشان مثل گنن دا دنن نپزرہاو کالا اڑان دی یہودیانو نسواراو دا کار کرے ہو جہاوی تبخبر و انبیاءو دا الہ العالمین توحید بیانورو دا حوی جواب بسو ما انت الا بشرا مثلنا ایک پیغمبرات نہیں مگر زمون بشر بشر و انسانی ددہی جواب دپار الہ العالمین قرآن کریم کی فرمائی قل انما انا بشر مثلکم اے محبوبہ دے خلقوں تا اعلانوں کا دے خلقوں تا دا خبردارے اور کا انما انا بشر مثلکم چیز خدے نے ماں خدے اولاد نیم فرشت نیم انسانیم تو خاوری نپیدائیما ساسی پشاند انسانیم لیکن نبی کریم علیہ السلام مبارک برز فرمائی چھے اے صحابہ کرامو انسانیم خدا سے انسانیم چھے کم طاقت مات اللہ را کرے آغا طاقت تاسو تختے پاک ندے در کرے امام بخاری رحمہ اللہ حدیث ذکر کرے نبی کریم علیہ السلام سومی وچہ وصال رجینی سی اور قصیدہ مبارک رجینی ولی رو جماعت دے پکی نکو انہوں امام بخاری روایت ذکر گئی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث سے نبی کریم علیہ السلام مبارک رجینی سی یو رزید و رزید ورز لگیا دے پل پسی رجینی سی لیکن نہ سہری کئی نہ مخانے کئی نہ فقیر و جماعت کئی نہ افطاری کئی صحابہ کرام راغل اللہ پیغمبرہ تچی رجینی سی نو منصا اتباع کو منصا پدار بھانے روالی ہو منگمصا سی پشاندی رجینی سو صحابہ کرام امدسو میں مثال رجی شروع کی یو رجی انہی والا دوے میں انہی والا چھتوے مورس راغا صحابہ کرام املا بانی درد شروع ذکر انسان چھ 24 گھنٹے خوراک سکار ہونے کی سمرہ طاقت دیکھ انسان کی دوے مورس راغا درے مورس راغا صحابہ کرام ساتھ ٹھہر دے راغا نبی کریم علیہ السلام کا اے دا اللہ پیغمبرہ مخصا اتباع کا ہوتا پسی بلار باندے روانی ہو لیکن ممتا سلارہ اخایا مونوری رجی نشنی والے ممتدہ سی طریقہ اخایا چھے افطار پکیوں کو ماں خامے اکو جماعتے اکو نبی کریم علیہ
फरमाई ए सहाबा किरामो मासर ज़ान पर कैफियत की बराबर हुई माते इलाहुल आलमीन हाजा ताकत रागले जियो मिया सोचा उनिसमा और जमाते को मियो मिया सोचा मुसलसल निवले शमा लेकिन क्यों खलक जवाई जमा उतामल का बशर दे हागा खल्को का सोच बका दे फिक्र बका दे ए मुसलमान मौतामल का बशर न दे तुम इस मर्तबा कम की मौतामल का दे इंसान दे लेकिन कैफ मर्तबा जुलाला जमाउस्तान यख्तान दी रसूलुल्लाह मुबारक यख्तान लेकिन जमाउस्ता यख्तान चमू यख्तान कम को कटको बड़ेरान माने वरसो और रसूलुल्लाह मुबारक यख्तान तगोर जिस्म कीमती दी दलाइल नबुव्वत की इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैहि रिवायत जिक्र की उन्होंने नबी करीम अलैहि सलाम द हिज्जतुल वदा मौका बांधे लाए आका अलैहि सलाम मुबारक यख्तान मुबारक कटकर यो तरफ जुल्फी यो तरफ सहाबा किराम तवर गई बल तरफ जुल्फी नूर सहाबा किराम तवर गई और हर यो सहाबी राजी यो जुल्फा पर कद मारा आखरी पर ये के खालिद इब्न वलीद आए नबी करीम अलैहि सलाम मुबारक जुल्फो मुबारक ने यख्तान रवासल हज़रत नबी करीम अलैहि सलाम मुबारक वरना मुख्तना कई मा तस्नईना बिही या खालिदो ए खालिदा ज़मापति यख्तान बारी ज़मादी जुल्फो मानी सके हज़रत खालिद इब्न वलीद जवाब कर गई ला अल्लाह हबीबा ए अल्लाह पैगंबरा सायख्तान की दीद पारा रवासल जज़ा तो पैगंबर की सकीन तावीज़ जोड़ोबा और इलाहुल आलमीन ना वजहात के साथ यख्तान ज़रिए सर मदद और इमदाद वाला एक मुसलमाना ज़माओ साम दोस्तगी नबी करीम अलैहि सलाम मुबारक दोस्तगी लेकिन मौता नजर दीवान अफवाकार न गई नबी करीम अलैहि सलाम मुबारक नाम से अल खबर यकीन के मौजज़ात नबी अमीन 30 मौजज़ात ये किताब की जमा दी कदी के दाही का जिक्र नबी करीम नाम से सहाबा किराम दी आका अलैहि सलाम मुबारक जवाब कर गई व अलैकुम अस्सलाम सहाबा किराम मुख्तना उकला या रसूल अल्लाह चा सलाम दरबारे वाचो तुम तरफ दरबारी सलाम रावे हालता चितासी जवाब पर कसो कम नदी मौजूद नबी करीम अलैहि सलाम मुबारक वरतवाई जाफर बिन तैयार रवानो जन्नतुल की सैर खोलो दाहर सुहाबी दे चिदाला सौदाला जोहला सुने बजहात के कुर्बानी की शहादत जामिन मुश्किल यो ला संदत मुबारक ज्ञानो मुबारक अलैहि सलाम नास सहाबो कसौली जे सहाबे किरामो हज़रत जाफर रज़ियल्लाहु तआला हो जन्नतुल के रवाने तो जन्नतुल से को लेकिन जिगर आले मदीनी मुनव्वरी इलाके बाने तेरे ला तो जन्नत नहीं मुंबई सलाम वाचो और मादी से नबी दरस कमी वक्त जवाब वर्को मौका सर की बदीजी में अफ़वा सनगुरी रसूलुल्लाह मुबारक दुनिया के नास्ते जन्नत की जाफर बिन तैयार से पूरी तो सलाम जवाब वर्को वर्की जमाउस्ता यख्तान मा वक्ती वल खलक बड़े राग हो जाई और मुबारक अलैहि सलाम यख्तान तबोल जिस्म कद्र इज्जत खुदे वर करे हजरत उम्म सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रावियत हदीस का और बखबर ना मुबारक अखबर हिकायत की चियो रजी नबी करीम अलैहि सलाम रागे जम को ताम का आराम के आराम फरमा ले बड़े टाइम की जरा लम्हा और आका अलैहि सलाम मुबारक बानी वही रवानी जब नज़ूल वही वक्त है मुबारक बाने कुरान नाज़िली मुबारक बतंगी बाने पढ़ी हज़रत उम्मे सलमा फरमाई जे जरा लंबो तल मेरा वारस और लकियायम द आका अलैहि सलाम मुबारक हाला मुबारक की वही रात लंबो तल की अचोमा चिगला नबी करीम आबेदाश माने मुख्तना उकड़ला या उम्म सलमा
ورته ورکو الله د هغې په ذریعې باندې شفا ورکیا اے خلقا نبی کریم علیہ السلام د دوانو جهانو لوی عالم دی لوی مفتی دی لوی اعلم دی هغه نابل لوی عالم بل لوی مفتی نشتا رسول الله مبارک ورته داوی کوي چې بیبي ډېره ښه دي خو د عقیده دې بدعي ده یا بیبي ډېره ښه دي خو د عقیده دې شرکي ده نه مبارک ورته وایي بالکل زما خپلو کې الہ العالمین دا طاقت یې ښیي چې چاته ورکړي الہ العالمین په سبب زما د خپلو باندې الله هغې ته شفا ورکړي شمائل ترمذی روایت دے نبی کریم علیہ السلام دے صحابی راغے اے د الله پیغمبر زما د نور واده دے او صحابه باندې چاندو کا چې مونږ ته څه چاندرا کی زم بازار ته سمشت او انبر ځان ته واخلم ځکه چې د نور می واده دے چې د تعاطر او یادې سره څه تخو واخلم نبی کریم علیہ السلام مبارک ورته وایي اے صحابی چاند باندې سکه سحر ټیم کې راشه ځان سره یو بوتل راوړه یو سیز راوړه هغه صحابی سحر ټیم کې راغی نبی کریم علیہ السلام مبارک تشریف فرما دے دغه ولي نه صادر لري کو او صحابی ته وایي چې زما د دې ولي نه داخلي خلیری دارا ونده کو بوتل کې واچو شمائل ترمذی کی امام ترمذی روایت ذکر کرے اور دا روایت کتاب المناقب کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرے چې هغه صحابي لګیا شو د رسول الله مبارک د خپلې راوندې کړې بوتل کې او بیا ورته مبارک وي چې کوم طلاق شو په کوم ورځ چې د لور واده په هغه ورځ به دا بوتل کلاو کې او د دې نه به هغه خپلې لور باندې لږې ومږي دا په تا د عطر په ځای کار درکوي خبر یې چې صرف عطر او مشک او عنبر نه صحابی د مبارک علیہ السلام هغه خولې راوړي خو کور کې دومره خوشبويي وشوه دومره زیات یو رقم د حالت او خصه بوی راغی چې د هغه متعلق امام بخاری ذکر کړي وسمي هذا البيت ببيت العطاريين دغه صحابي دا کور خلق مسما کوي دا کور د عطاریانو خلق کور دی دې کې عطر درسیږي چاته معلومات نو چې د کور د رسول الله مبارک ولې راوړي نورونو معرض دا کوو چې رسول الله مبارک بشر دی خو په مرتبه د کم کې که چا وویل چې رسول الله مبارک بشر دی په مرتبه د کیف کې زموږ په شان دی بشر دی دا انسان دی په خپل ایمان ویریږي ځکه چې مبارک علیه السلام ته الہ العالمین داسې یو کمال ورکړی چې د هغه مبارک هر اندام او هر یو جز ته الله ځان ته شرافت ورکړی د احد په موقع باندې ابو قتاده صاحب سترګې زخمي شو بهر ته راووته رسول الله مبارک ورته راغی ورته وایي چې قربان سترګه مې بهر ته راوتې ده که د دې څه علاج راته وکړي مبارک ورته وایي ابو قتاده که آخرت ته صبر کولی شي چې اجر و ثواب درته زیات میلاو شي دو چند نو بیا یې داسې پرېږده او کنه وی چې یو چند اجر و ثواب میلاو شي بیا به درته ټیک کړم ابو قتاده صاحب ورته وایي قربان ما نوی واده کړی دویم واده مې کړی یا رسول الله دا سترګه خیر دی چې دنیا کې روغه شي ښه وي رسول الله مبارک د خپل برکت نه ډکې لاړې راخلي ابو قتاده صاحب ته سترګې نه ګیر چاپېره تاوی او سترګه په خپل ځای دي قسم خوري ابو قتاده صاحب چې قسم بالله هغه سترګه چې روغه وه او هغه سترګه چې زخمي وه بهر ته راوتې وه رسول الله مبارک چې بیرته کېغوسته ولاړې دې تاو کې وایي والله العظیم چې د دې روغې سترګې نه مې هغه زخمي سترګې نظر په زندګۍ کې تېر رسول الله مبارک لاړو کې د هغې مبارک یختانو کې د هغه مبارک نوکانو کې هر یو څیز کې الہ العالمین ځان ته کمال یې ځان ته یو مرتبه یو مقام ورته ورکړی نو معرض دا کوو چې ټیم ډېر مختصر دی ستاسې پروګرام هم ختمېدو کې دی او دا څو خبرې دی الله قبولې منظورې کړي او معرض دا کوو چې رسول الله علیه السلام مبارک په عقیده داسې ساتئ متعلق چې بشر دی بشریت نه انکار نه کوو خو داسې به نه وایي چې زموږ غونته انسان او زموږ غونته دې کې د مبارک بې ادبي راځي او په دې کې د آقا علیه السلام
مبارک د کمالات او انکار راځي او د هغه مبارک د معجزات او انکار راځي او چا چې د مبارک د کمالات او معجزات او انکار کوي انسان په کله په ایمان باندې باقی پاتې شي. الہ العالمین دې تاسو خبرې قبولي منزوري کړي. د دې ملګرو ډېر اصرار دی او یا موږ ته یو نه دوه بیا به ان شاء الله بل ملګری څوک یې هغه نمبر پرې زه لري په سفر روان یم وزا یو نه دوه په شوق سره درود شریف وی اللهم صل صلی رسولنا صلی علی محمد زفر جانا باند چھپے یم بجان تیر بلدوانو کونو شمخل جانا محمد امین پخپل جانا ایمان راوڑے زتیری دن کے پریشان پخپل ایمان نیمائے بیلا خدایا چی حسدی محمد بیلا خدایا چی حسدی شیخ سے مبارک تشریف ورود کا تاسفر پر زین مبارکین رسل انشاءاللہ مصافحہ شیخ سے مبارک سروکین اللہ اجازت بیلا خدایا چی حسدی محمد صادق و خورے محمد
की फाकदी मोहम्मद सादा खावे हम नदी मोहम्मद दिला खुदाया ची हर सदी मोहम्मद the